دعا څه ته وایي په پښتو کې؟ غوښتنې ته وایي. او بیا زمون طالبان د دعا دا معنا کوي چې د الله نه غوښتنه. بنده نه چې غواړي خفه کېږي، مخ به نه ناړئ، ځان به نه پټئ، او الله په خپله تا ته وایي چې ما نه غواړه. او بیا رب العالمین دې دعا ته عبادت ویلې دی او فرمایي ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، چې څوک د ما د عبادت نه دعا عبادت ته کبر کوي، لویي کوي او ما نه غواړي، ذلیل او خوار به دوزخ ته داخل کم. نو بنده وی که دې وغوښته نو ښه بني، الله وی که دې ونه غوښته نو ښه بني. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی لیس شیء یو شی اکرم علی الله چې په الله ډیر عزتمند دی او په الله ډیر ګرانی او الله ته ډیر خوښي، نو بل شی به د دعا نه نشته. دعا د الله ډیره زیاته خوښه ده. او موږ محتاج هم یو الله ته چې د الله نه وغواړو. داسې هم نه چې موږ محتاج نه یو، موږ په ډوډۍ کې الله ته محتاج یو، موږ په اوبو کې الله ته محتاج یو. د اوبه پیدا کړي موږ له الله دي. الله وی او یصبحکم ماءکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، که دا اوبه دله لاندې کم او ښکته کم اوچې کم، بیا به دله اوبه څوک درکوي؟ دا خو موږ ته پته نه لګي. موږ خو په داسې وطن کې اوسېږو چې اوبه فراوانه دي، ډېرې زیاتې دي. په داسې علاقې دي چې هلته بارانونه ونشي نو اوبه نی بیا، او بیا د کویانو اوبه اوچې شي، دونه لاندې اوبه لاړې شي چې په بورقه اوبه نه روځي، پټې اوبه اوبه نه روځي. څاروي د لوږې د تل علاقو ته لاړ شي، تاسو ته پته به ولګي دا د بلوچستان او د سند په دا منځ کې چې کومې علاقې دي اوبه نی بیا. څاروي د لوږې مړه شي ځکه چې باران نه کېږي نو ګیا نه اوبه نی. چغې وایي خدای ته، ښه داسې په بار ملکونو کې په دې دشتو علاقو کې هغوی خدای ته جاړي چې خدای باران وکړي، نو اوبه د الله د طرف نه دي، ډوډۍ هم د خدای ر طرف نه ده. که خدای پاک عین د غنمو د بور په سیزن کې او د دانې په سیزن کې ګلی او باران وکړي او هر څه درته ختم کړي، بیا به څه کوې؟ نو موږ په ډوډۍ کې الله ته محتاج یو. یوازې دا نه چې دا ډوډۍ موږ له راکوي خدای پاک نه، په دې خوړو کې هم خدای ته محتاج یو. د ډوډۍ خېټې ته ورتلو کې هم الله ته محتاج یو، د ډوډۍ په عظمه کې هم الله ته محتاج یو. او اوبه چې خېټې ته ورشي او په وجود کې تقسیمېږي، په دې کې هم الله ته محتاج یو. په بچو کې هم الله ته محتاج، په ژوند کې په عزت کې په ټولو کې الله ته محتاج یو. او دا مو ایمان دی چې بغیر د الله نه دا کارونه څوک نشي سمولی. او بیا هم موږ ته الله و ایمان وغواړئ چې درکړو، موږ خدای نه نه غواړو. او که غواړو د غوښتنې په چل نه پوهېږو چې موږ به د الله نه څنګه غواړو. او الله په خپل بنده مهربانه دی زمارو، چې د زړه د اخلاص نه خدای ته وجړل، جړا د خدای ډېره خوښه ده. او الله ته دې زاري وکړه او پروردګار ته دې وجړل، ته ګوره ټق و پړق کې به دله خدای قبلوي. سلطان صلاح الدین ایوبی الله پاک دغه نه ډېر لوی کار اخیستی، ډېرې علاقې هغه فتح کړي دي، بیت المقدس یې فتح کړی. او زه چې مصر ته لاړم نو په قاهره کې یو لویه قلا وه، ایوبي قلا، د هغه په نوم اوس هم شته. او د قاهرې نه داسې 3.5 غنټو په مزل اسکندریه ورته وایي، د دریاب په غاړه د هغه قلا ده، دا ټول یې فتح کړي. او جنگ یې د انګریزانو سره، د برطانیې سره او د دې انګریزانو سره یې جنګ و. نو یو ځل لښکر یې جمع کړی او د انګریزانو په ډېر زور او شور کې ټول فوجي طاقت را مخامخ کړ. او دې انګریزانو بحري بیړۍ راوستې، یو غټه بیړه وه بحري، چې د دې بحري بیړۍ نه موږ په بیت المقدس حمله کوو بریدونه. دا مرکه چې وه نو دا د سلطان صلاح الدین ایوبي ته ډېره ګرانه شوه. وی چې اوسه پورې خو ما بلا علاقې فتح کړئ، خو دا خو د انګریزانو ټول فوج راته را متوجه کړ، او بحري بیړۍ علاج به څوک کوي، هغې سره به څه کوو؟
نو د شپې ټوله شپه الله ته وجړل او څه به وي الله زه ځان له بادشاهي حکومت نه غواړم خدای ستا د اسلامي ریاست حفاظت او د بیت المقدس حفاظت غواړم خدای ټوله شپه نن بادشاهان خدای ته جاړي نه که نن زمونږ بادشاهانو زمونږ وزیرانو زمونږ ګورنرانو الله ته وجړل هر څه به ټیک شي دې خدای ته نه جاړي دې مونږ ته وایي د خدای نه سوال کوي په خپله خدای ته نه جاړي ظالمان ټوله شپه خدای ته وجړل نو سال کې څنګه ووته نو یو ډېر نیک انسان و صاحب کشف و یو بزرګ و نو چا ورته وی داسې وکړه د پلانکې علاقه کې یو بزرګ دی هغه ته لاړ شه چې هغه لږه دعا وغواړي اعلانونه یې علماو ته وکړل چې د خدای په دربار کې وژاړئ د دې دشمن د دې لښکر او د دې بحري بیړۍ مقابله مونږ ته ګرانه نه شو کولی بس لنډه خبره دا ده خدای ته وژاړئ نو چې هغه نیک سړي له ورغی بزرګ له ورته کېناسته نو چې هغه ته چا وی دا سلطان صلاح الدین ایوبي دی وله ورغی وی حضرت زه راغلی یم تاله مهرباني وکړو الله نه سوال وکړه ځکه چې د دې موجوده لښکر مقابله زما فوج ته ګرانه ده او دا بحري بیړۍ راوستې را ودرولې ده او که دا استعمال شو د مسلمان خلاف بیت المقدس زموږ نه لاړ هغه ورته وی ایوبي ته ولې خفه کېږې وی ستا بېګا د شپې جړه د دشمن بیړه غرقه کړې ده تا چې بېګا الله ته کومه جړه کړې ده د شپې جړه دې د دشمن بیړه غرقه کړې ده وی حضرت داسې وی وی بېغمه اوسه ماله مه راځه تا چې بېګا جړه کړې بیړه چې معلومات یې وکړل واقعي همقه د پېشمني خدای ته جړل او پېشمني په هغه بیړه د پاسه ذل طوفان راغلی ټوله بیړه یې ولغرقه کړې وه حضرت موسی علیه السلام چې کله د فرعون دربار کې لوی شو فرعون به ډېر قدر کو ډېر عزت به کو په زویوالی یې نیولی و لیکن د هغه په زړه کې خو هغه د ایمان شی پروت و نو یو ځل داسې په لاره تېرېده د خپل قوم هغې ته بني اسرائیل وي نو د هغه د فرعون د قوم د یو هلک سره د یو بني اسرائیلي جګړه وه انختی هغه په بار وړو چې راشه دا پڼ را سره یوسه هغه ډېر دروند و نه شوړی او دې فرعوني د فرعون د قوم د کس د موسی علیه السلام د قومي واهه چې دا به خامخا ستا پلار به یې موړی موسی علیه السلام ورغی خپل منځ کې بیچ بچا کو چې لکه ظلم مه کوه دې نه شي وړی نو ولې په زور پې دوړی دې فرعونیانو به د موسی علیه السلام په قوم ډېر زیات ظلمونه کول ټول کارونه ګیاګانې د سارو خدمت د چوړیتوب خدمت دا به ټول د دوی نه اخیسته هغه هلک رانیغ شو چې ته څه کوې زه خو دا ستا د فرعون یې ورته یاد کړه چې زه خو ستا د هغه پلار دپاره لږ یم خدمت کوم ورته مه ویې نه ضرورت زیاتې به نه کوې د بیچ بچاو کو هغه سړي لږه بدماشي وکړه موسی علیه السلام یو سوک ورکړه چې هغه فرعوني له سوک ورکړه بس د هغه سوک نه هغه مردار شو مړ شو خو چاته پته ونه لګېده یو هغه هلک ته پته وه چې د موسی علیه السلام د قوم دی یو فرعوني ته و یو موسی علیه السلام ته بل څوک خبر نه شو پروپیګنډه جوړه شوه چې یاره د موسی علیه السلام چې دا فرعون د قوم یو هلک چا وجلی دی خو چې چا وجلی دی پولیس خواره شو خفیه ایجنسۍ خورې شوې او سیکورټي چې څومره پټې ایجنسۍ وې هغې خورې شوې چې معلومات وکړي چې دا هلک چا وجلی دی چې سزا ورکوله چاته خو پته نه لګي سبا هغې د موسی علیه السلام قومي یو بل سره په جګړه دی نو هغه خو ډاډه هغه خو پرون خو موسی زما پره کړې ده او یو یې راله ځای ته رسولی دی نو چې په جګړه نو موسی علیه السلام ته یې آواز وکړه راشه شه به دیم نه پشان په ما ظلم کوي لکه د پرون والا پشان دی بس هغه هلک خو پوه شو چې هغه پرونی سړی خو همده جوړوالی دی نو موسی علیه السلام ورغی او بیا جوړه کوي پوه شو چې پرون خو د یو له سوک ورکړی دی هغه خو د په یو سوک ځای ته رسولی دی اوس که د ما له بل سوک راکړې موږ له خو زوړ قندار ته رسې نو هغه ورته موسی خدای ته وګوره په ارام کښېنه ما له ګورې سوک رانه کې پرون دې م یو وجلی دی اوس به ما مړ کې ته چې څه وایې زه کوم معامله خو رفه دپه شوه خو هغه هلک هغه
اطلاع ورسوله د بادشاه دربار ته هغه هلک چې وجلې شوی دی اخو هغه د فرعون دربار کې چې کوم هلک لوی شوی دی موسی اخو د هغه د لاسه مړ دی بس فوراً فرعون میټینګ راغوښته اوس موسی علیه السلام ته لا پته نه لګي چې اطلاع رسېدلې ده میټینګ یې راغوښته او خبره په دې وشوه چې اخو چې مونږ کوم ماشوم لوی کړی دی موسی دا هلک خو هغه وجلی دی ده سره څوک فیصله په دې وشوه چې دا موسی به راونیسو بس مړ به ځکه چې د خپل قومي دپاره دی ودرېده او د فرعون د قوم هلک یې وجلی دی نو دنه قصاص اخیستل پکار دی او فوراً د هغه میټینګ نه یو کس و چې د موسی علیه السلام خیرخوا و هغې موسی علیه السلام یې خبر کړ ان الملأ ډله ستا متعلق مشورې کوي پرېږدي دی نه نیسي دی او وجنی دی مهرباني وکړه خپې وباسه نو حضرت موسی علیه السلام د مصر نه پیاده روان شو مدین ته لاړ مدین ډېر کافي مزل دی د ګاډي کم از کم د شپږو اوو ګنټو ښه د تیزې سورلی مزل دی او دشتې بیابانونه دي په دغه علاقه زه ګرځېدلی یم وادي تیح ده او دې خوا بحر قلزم دی د خوږې اوبه هم نشته د څکو کلي هم نشته خو بس موسی علیه السلام ووت روان شو پیاده ځي غریب سره جامې نشته مور ته پاتې شو ورور ته پاتې شو قوم ته پاتې شو او روان دی مدین ته ورسېږم چې یو داسې علاقې ته ورسېږم چې کوم ځای کې د فرعون حکومت نه او د الله نه سوال کوي رب نجني من القوم الظالمین خدای را دې ظالم قوم نه مال نجات راکړي موسی علیه السلام خو پکې ماشوم لوی شوی دی هغه ته خو پته ده چې دا ظالمان ټول لګیا دي او د فرعون عبادت کوي او فرعون ته خدای وایي دا فرعون د دوی دومره محبوب و دوی ته دومره خوښ و دومره چې په چوکونو کې د فرعون بوتان لګولې او چې په لاره بتل نو سجدې به ورته لګولې او د دې فرعون په شکل واړه واړه بوتان یې جوړ کړي ځان سره په کور کې ساتلي او سجدې به ورته کولې لکه اوس چې مونږ خلک د دې خپلو لیډرانو کم قدر کوو کم لیډر پسې چې کم قوم ولاړ دی که نه بس هغه پسې لکه د غلام ورپسې دی هلکه ډوډۍ درکوي چای درکوي څه درکوي د خدای ظالمه هغه لیډر که په اور وردي دی ورسره اور ته ننوځي که هغه لیډر په بربنډتوب وردي دی ورسره بربنډتوب ته ننوځي که هغه لیډر دروغ وي دی والا هغه دروغ خورئ بس موږ د دې لیډرانو نه بېادبي دی مافي خدایان جوړ کړي دي دغه لیډر خلاف که څوک خبره کوي هر څوک چې دې په خوله هغه بد او کنځل ورپسې کوي چې د حد نه وځي وګوره دې خپلو لیډرانو تصویرونه او فوټوار نه و د هغوی په کورونو کې او په جیبونو باندې د هغوی بوتان تصویرونه لګول خدای مې هېر کړي دی او دا لیډران هم بس خپل ځان له خدایان کړي دي خدای نه زموږ تبه ختمه شوې د دې لیډرانو د خاطره موږ څومره سپکې څومره کنځل څومره بدې ردې یو بل سره جګړې بیا ورته شروع دي اوس به بیا کور په کور جګړې به اوس به بیا یو بل سره روانې به جوړې شي او دښمنۍ به جوړې شي اوس به بیا د یو بل په جنډو جګړې جوړې شي دا زموږ فطرت ټیک نه دی په نورو ملکونو کې دا قصې پیسې نشته په دې یورپي ملکونو کې لکه دا موږ چې څه کوو یو ورور به یو لوټ ورکوي بل ورور به بل لوټ ورکوي یو بل نه خبر هم نه دي ښځه به یو لوټ ورکوي خاوند یو دی به موټر نه کوشي ښځه به یو لوټ ورکوي خاوند به بل لوټي خاوند ښځې ته دا نه وایي چې دا ولې او ښځه خاوند ته دا نه وایي چې دا ولې ټیک تر هغې په ذهن کې د دې قوم د خدمت دپاره دغه سړی خوښ دی او زما په ذهن کې د قوم د خدمت دا بل خوښ دی مونږ خو دې ته نه ګورو مونږ خو هغه کنځل ناشولتې د پلار او د نیکه او د قر نیکه هغه مړه والا بار راوباسو په کنځلو یې داسې کوچې چې سم یې بدنام دا مه کوئ دا قصې پسې داسې دا فرعون د دې خلقو خوښ و زه چې مصر ته لاړم د مصر عجیبګر ته لاړم د فرعون بوت پکې ډانچه پکې پرته وه او د فرعون دومره بوتانو پکې چې د شپې نه زیات هغه ډولۍ هم پکې پرته وه چې دی به په هغه ډولۍ کې د خلکو نه پټ اوړلی راوړلی شو چې د ده په وجود او د ده په جامه د چا نظر او سترګې ونه لګي هم پرته وه ښکلی سړی مو ځکه چې د هغه بوتان که مونږ ولیدل د سټیلو او په دې دغه کې جوړ کړي په تانبه او په پیتلو کې نو ډېر خشته شکل یې
دومره عقیدت و چې کله به یو لوی سړی مړ کېده نو صندوق به یې وله جوړ کړ په صندوق کې به یې ښخاو او د هغې صندوق د پاسه چې به کوم سر و نو په هغه سر به د فرعون بوت و خدای به یې ورته ویل نو غټه خدایي وه د دنیا باطله ځان ته به یې غټ خدای وي انا ربکم الاعلی زه ستاسو لوی خدای د الله نه لوی کېدی نه شي لاړ اوت مدین ته چې مدین ته ورسېد یو سوال خو د خدای نه دا وکړه رب نجني من القوم الظالمین الله را دې ظالمانو نه ماله نجات راکړي ماته خلاص کړي هلته چې ورسېدو د مدین په علاقه کې یو کوي خلکو به دا کوي نه وبوړلې او ګړې چیلې څاروي به پسې راکول عموما د کوي غاړه یخی سیبي که نه نمجنی او د کوي غاړه باندې بوټي مي نو موسی علیه السلام چې هلته ورسېده ځان یې د مکه خلک لګیا دي او خپل څاروي سیراب کوي غټه بورقه ده چې په لسو کسانو ګړګړۍ تاوی غټه بورقه ده اوبه راوباسي او څاروي سیراب کوي اوبه راوباسي څاروي سیراب کوي یو ځای نو چې کله هغوی هغه خپل څاروي سیراب کړل څه داسې په ډنډوکو کې پوټې لږې شانتې اوبه پاتې شوې نو هغه تیږې راواغېسته غټه تیږه وه چې به ګڼو کسانو اوچتوله د کوي د پاسه کېښود او خلک لاړل قرآن شریف کې الله فرمایي وان من دونهم امرأتان تزودان دې خوا یو دوه جینکۍ ولاړې وې هغوی سره ګډې چیلې دي ګډې چیلې اخوا نه پرېږدي خلکو ته ځان له ولاړې دي نو موسی علیه السلام هغه جینکو له ورغی ما خطبه کومه تاسو څه کوئ هغې ورته وی چې موږ به هله ګډې چیلې وبه کوو چې دا خلک خواره شي حیاناکې وي دینداره وي صالحانې وي پردهدارې وي وابونا شیخ کبیر زمونږ پلار بوډا دی او ډېر بوډا دی او ورورم نشته نو چې تر څو دا خلک نیتلې نانسقي الرعا حتی یستر الرعا مونږ به هله دا ګډې چیلې سیرابو چې دا خلک لاړ شي خلکو کې په ګډه مونږ ګډې چیلې نه سیرابو موسی علیه السلام خو پوه شو چې دا خو ډېر نیکانې دي نو چې خلک لاړل څه لږې اوبې په ډنډونو کې د هغې زنانو د جینکو سارو ته پرېښودې نو موسی علیه السلام راغی او په یک تنها باندې د کوی نه هغه سر اوچت کاخوی کېښود هغې خو پیغمبري طاقت و د پیغمبر د سلو جنتیانو برابر طاقت د سلو جنتیانو برابر طاقت مضبوط طاقتمن نو سر یې ته یې خوا کېښود او هغه بورقه چې ګرګړې به لسو کسو تاوه په خپل یې تاو کړ او بې راویستلې او جینکۍ ښه سیراب کړلې د هغوی څاروي سیراب شو او بیا په کوي سر کېښود او غاړې ته سملاست هسې تاسو سوچ وکئ چې څومره نیازبین ژوند یې تېر کړی دی نیازبین ځکه د فرعون کور کې ماشوم لوی شوی دی د فرعون ښځې آسیې ماشوم لوی کړی دی او څونه خلکو به قدر کو چې د ګرمه ځمکه او ګرم شی به په سترګو نه لیدلی تکلیف یې نه دی لیدلی او دا دومره پیاده مزل چې خپې به څونه خوږ شوي لوګې به پې څونه تېرې شوي تندې پې څونه تېرې شوې او دشت و بیابان ته لاړ نو چې جنکۍ لاړې نو یو تیږې ته یې سر کېښود او د الله نه یې سوال وکړ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا الله خیر ستا په لاس کې د خیر ته نازلې خدای زه ستا خیر ته محتاج یم الله یو سوال یې هلته وکړو یو یې دلته وکړو نو چې د الله نه سوال کې که نه نو خدای پاک ناممکنات هم درته ممکن کوي الله بدله هغه څه په هغه طریقه به د الله پاک دعا قبوله کړي چې ستا په ذهن کې به هم نه تېرېږي یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کلکم ضال حدیث قدسی دی حدیث قدسی هغه چې پیغمبر علیه السلام یې د الله نه نقل کوي یا عبادی کلکم ضال الا من هدیته تاسو کې هر یو د لارې نه غلط روان دی خو چې زه چاته هدایت وکړم ابه په سمه لارې واقعي مونږ ته الله هدایت کړی دی په دې زړه کې راته ایماني جذبه اچولی ده
اوس دې وخت کې چې دا موږ جومات کې ناست یو څه مو خیال دی ډېر خلک به دې وخت کې په دوکانونو کې ناست دي خپله سودا به خرڅوي به که به نه خرڅوي او ډېر خلک به دې وخت کې فلمونو ته هم ناست شاید او ډېر خلک به دې وخت کې په نېټ باندې ګندونه هم ګوري او ډېر خلک به په دې وخت کې په زناکارو کې مبتلا ډېر خلک به دې وخت کې په جوارو کې مبتلا ډېر خلک به دې وخت کې شرابونه هم څکي او ډېر خلک به د خنزیر غوښې هم خوري او ډېر خلک به د مسلمان خلاف سکیمونه او سازشونه هم جوړوي لیکن الله موږ ته په زړه کې د جمعې د مانځه مینه واچوله نو موږ یې دلته راوستو الحمدلله موږ ته په زړه کې واچوي چې قرآن زده که نو موږ قرآن زده کړو یعنې داسې خلک دي داسې خلک دي زما وروڼو چې هغه ښه تعلیم یافته دي ما نه کله تپوس وکړي نو زه ورته یم د قرآن شریف دا پلان کې صورت لوله یاره جوی ما له خو قرآن په ناظره نه راځي بی اے ایم اے دي هلکه دا سکول د اسلامیات دی سینګ پاس کړی د خدای نیکبخته هغې کې خو هم دا شیدونه شته که نه دا یې سینګ پاس کړی یقین وکړه شپاړسم او څوارلسم به پاس او قرآن په ناظره نه ورځي دا غړه کې خدای نه راچول او یو غریب سړی معذوره انسان دی پستر ګړون دی د هغه په زړه کې خدای د قرآن مینه واچي د هغه د مور او پلار په کې خدای د قرآن مینه واچي نو راشي او قرآن ته کښېني قرآن زده کړي خدای ته حافظ او خدای ته عالم جوړ کړي نو الله څه وایي ای زما بندګانو کلکم ضالن هر سړی د لارې نه غلط روان دی الا من هدیته مگر که ما چاته پړه کې نیغه لار ور واچوله فاستهدوني اهدکم ما نه هدایت غواړئ نو زه به هم په نیغه لاره کړم هلکه څه وایي الله پاک فاستهدوني ما نه د نیغې لارې هدایت وغواړئ نو زه به هم په نیغه لاره کړم چې زه څوک جنت ته رسوم نو رسولی شم نو ما نه جنت وغواړئ چې زه مو جنت ته ورسوم موږ ته غواړو الحمدلله بیا څه وایي یا عبادي کلکم جائع الا من اطعمته تاسو کې هر انسان اوږې دی مګر که زه چاله ډوډۍ ورکړم که ډوډۍ خدای بنده کړه باران بند شو او ډوډۍ بنده شو څه به خورو قحط به راشي کلکم جائع الا من اطعمته هر انسان اوږې دی چې زه چاله ډوډۍ ورکړم او یوازې دا نه چې ګري د مال ډوډۍ بعضې وخت کې انسان ته ډوډۍ پرته یو نه شي خوړی الټی راځي نه خورم وی بچې پلار ورته وي مور ورته وي ته لږ وخوره او نه ماله الټی راځي مه راکوه نه مې تېرېږي مې نه وایي که نه وایي تېرېږي مې نه الټی راځي نشم خوړی یو دوستو زما پته نشته اوس به مړی که جمدي وي خو ډېرې زمانې خبره ده ما له ډوډۍ کړې وه او زما د مخه هغې غریب خپل علاقې بلا علما هم راغوښتي وو زما د خوشحالولو دپاره او د هوټل نه یې ډوډۍ راوړې وه ډېره قیمتي ډوډۍ راوړې وه زه یې درستخوان ما وې دونه تکلیف دی ولې وکړه دا دومره تاوان دې مو کړو تکلیف دې مو کړو نه بس وي دا زما ارمان و او چې ما سره خوا کې مې ما سره کېنه چې کېناسته نو په ډونګه کې وله سپینې مهې راوړې یا کېښودې پلیټ کې ځان ته واچولې داسې رکوټې سوکړه کړو د جوارو هغه ورسره خوړه وایي تا دومره نعمتونه ګډان چیلي وروجې او دا قصې پیسې وایي دا په ما بند دي نشم خوړی اوخ مې خوړه اوس راته تکلیف جوړ دی دا څه غورې دا سپینې غالبا مهې وي نه پکې مالګه شته نه پکې مساله شته نه پکې غوړي شته نه پکې مرچکې وغیره سم پکې نشته یا شیدلې دا دما خوراک ټول عمر دا ټول عمر دما خوراک ځکه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ډوډۍ اخورې د الله نه سوال وکړه چې خدایا دا ډوډۍ ماله بار بار راکړي غیر مودع ولا مستغنى عنه غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ای ربا چې دا ډوډۍ ما نه رخصت نه کې چې بیا په ګوتو ونه مونم چې بیا ډوډۍ راکې ای ربا چې زما ته زړه نفرت هم ونه کړي کرکه هم ونه کړي بعضې سړي ته پرته یو ویړه ته مې نه کېږي ای ربا چې په ما پریز هم نشي او په ما بند هم نشي دا سوال د خدای نه کوې هرې ډوډۍ سره نو رب العالمین څه فرمایي کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعموني ای خلکو ما نه ډوډۍ غواړئ څونه مهربانه ده بیا څه وایي یا عبادي انکم تخطئون باللیل والنهار د شپې او د ورځې ګناه کوئ
الله کو کنه کو انکم تخطئون باللیل والنهار د شپیم ګناه کوي او د ورځې ګناه کوي وانا اغفر الذنوب جميعا زه ټول ګناهونه به هم فاستغفروني اغفر لكم ما نه بخنه غواړی چې زم وبخوم الله اکبر الله خپل درته وی سارو ما هم ګناه کې انه لا يغفر الذنوب الا انا بيد ما نه بل سو ګناه بخینا ګناه وی زه بخم فاستغفروني ما نه بخنه غواړی اغفر لكم زبم ګناه معاف کوم نو موږ په دې کې خدای ته نه جاړو منوم دا چې مال کې خدای ته محتاجه د سترګې رپولو کې خدای ته محتاجه قسم دې چې ونه غواړي چې ردې نه قدم هم وانه لو قسم دې چې الله ونه غواړي چې سترګه مو نه رپو قسم دې چې الله ونه غواړي چې زما د خولې ته وړم دننه نه کم خمه نه چې ډوډۍ کې خدای ته محتاجه اوبو کې خدای ته محتاجه ګرځېدو کې خدای ته محتاجه عزت کې الله ته محتاجه او د دنیا په ژوند کې الله ته محتاجه او ګناه کوم الله وی کلکم سار او ماښام وی ګناه کوي او دام درته پته ده چې ګناه بخون کې بې د الله د ذات نه بل څوک نشته او بیا هم درته الله وی ما نه بخښنه وغواړئ چې زه مو بخم نو بدقسمته به موږ نه یو چې موږ د الله نه بیا هم بخښنه نه غواړو آوازونه راته الله کوي او خدای ښایي موږ ته د موسی علیه السلام هلته څه وایي ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدای پاک زه محتاج یم قرآن شریف کې بل ځای کې رب العالمین فرمایي چې تاسو ټول الله ته محتاج یې قرآن شریف کې الله فرمایي یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله تاسو الله ته محتاج یې وهو الغني غالبا دغه څه الفاظ دي الله بے پروا دی الله چاته محتاج نه دی او موږ ټول رب العالمین ته محتاج یو رب العالمین فرمایي نو موسی علیه السلام سم لاسته او جنکۍ لاړې دا جنکۍ څوک وي دا د شعیب علیه السلام پیغمبر لوڼه وي نو شعیب علیه السلام ته ټوله قصه وکړه چې یو هلک دی او داسې معلومیږي چې غریب ډېر زیات محتاج دی او مسافر معلومیږي ځکه د هغه د هغه وجود نه او د ویښتو نه او د جامو نه پته ولګي چې سړی مسافر دی او ډېر ستړی هم دی غریب او ټوله قصه یې پلار ته وکړه چې ډېر طاقتمن هم دی موږ له اوبه راوویستې موږ له هغه د کوي ګټه لرې کړه او سیراب یې کړه څاروي راته او ډېر حیاناک هم دی موږ ته یې نه کتل نو پلار ورته بچې ورشئ راوړی مسافر دی نو دې کې وله یو ورپسې راله چې راله په ډېره حیا راله قرآن شریف کې وایي چې په حیا راله ورته او موسی علیه السلام ته وایي چې زما پلار تا غواړي چې تاله اجرت درکړي مزدوري راکړي تا موږ له ګډې چیلی سیراب کړی دی ته موږ سره لاړ شي نو موسی علیه السلام غریب خو محتاج و مزدورۍ ته څه کوې خو محتاجه دی ځکه دلته کې کور نشته بل څه نشته هوټل نشته کوم ځای به د دې راکېږم زه ښه شو چې څوک چاله ورځمه څوک هر څوک کې بړه سوان دی بی موسی علیه السلام روان شو نو دې جینۍ ته وایي وایي خورې ته ما نه رستو شه ځکه چې هغه ته مخکې وه او هوا به د هغې لوپټه وخوځوله نو د هغې دا پنډی به لاندې ښکاره شي یا پنسې به یې وړقېدې ښکاره به شي د نظر پې پرېوته ورته ته ما نه رستو شه او د شا نه ما ته اواز کوه چې داسې تو شه داسې تو شه داسې تو شه شعیب علیه السلام لی ورسو نو شعیب علیه السلام دې تپوس وکړو بچې څوک یې د کوم ځای نه راغلی د کوم ځای مسافر هغه ورته ټوله قصه وکړه چې ټوله قصه یې ورته وکړو نو هغه ورته وایي فکر به کوه نجوت من القوم الظالمین بس الله نه دې سوال کړی دی چې رب نجني من القوم الظالمین خدای ظالمانو نه ما نه نجات راکړي بس الله د ظالم نه خلاص کړي دلته د فرعون د حکومت اسم نشته دلته نه هغه را رسېدي چې نو دلته راغه حکومت ته فکر مه کوه دلته ما سره شه ور خدای پاک دعا قبوله کړه که نه یعنې زه حیران شم که نه مونږ خلق خو دې ته مونږ خو دوا دې ته وایو چې د غربت نه مالدار شي مونږ خو دوا دې ته وایو چې غریب او مالدار شي بچی نه او بچی او شي دام دعا ده د موسی علیه السلام دپاره غټه د خدای د طرف نه خوشحالي دا ده چې د شرک د اډې نه یې راوویسته د فرعون ظالم د اډې نه او د شعیب علیه السلام کور ته یې ورورسه
نه خو هلته خو به نیازبینتوب و مال به مو دولت به مو ارڅ به خو د چا عبادت خلکو کو د فرعون ته خلکو خدای وی نو خدای پاک راوست د شعیب علیه السلام کور ته چې کومه جینۍ ورپسې تلې وه هغه ورته بابا د نوکر که ځان سره ان خیر من استاجرت القوي الامین ولې د ملازم د نوکر دپاره دوه صفتونه پکار دي یو دا چې دی مضبوط تکړه یو سړی تکړه دی هغه چې اوبې رېستې ورته پته لګېدلې ده او بل سړی امانتګرم دی سړی مخلص امانتګر دی ولې پته ورته ولګېده چې په لاره یې ماته نه کتل دې ځان نه رستو کړم نو شعیب علیه السلام ورته ویل لکه که ما سره مزدوري کوې په یو شرط باندې ادا چې که 8 کاله مزدوري دې ما سره وکړه نوکري نو زه به تاله په دې دواړو لوڼو کې یو لور په نکاح درکړم که لس دې پوره کړه نو ستا مهرباني به شرط به اتي خو که لس دې پوره کړې دا به ستا مهرباني او که 8 کاله دې ما سره پوره کړل نو دا یو جینۍ به درته په نکاح کومه جینکۍ هغه وخت کې وړی وې موسی علیه السلام ورته ویې ډېره ښه وشوه زموږ ستا خبره او الله زموږ ستا په خبره ګواه دی موسی علیه السلام لګیا دی شعیب علیه السلام سره وخت تېروي لوی امت خدای ور په غاړه کوي موسی علیه السلام ته د حضور پاک نه پس په ټولو پیغمبرانو کې لوی امت د موسی علیه السلام دی نو رب العالمین د شعیب علیه السلام سره دیره که چې د هغه شاګردي اختیار کړي پیغمبر دی چل تې زده کړي او د فرعون په مقابله کې خدای د هغه په غوږ کې تیار کړي او بیا د هغه وله خدای سخره وګرځوي علما څوک ته یادوي لیکن راجح قول دا دی چې 10 کاله یې ورسره پوره کړل د شعیب علیه السلام سره 10 کاله پس موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ته وایي که دې خوښی نو زه به لاړ شم مصر ته اوس 10 کاله منځ کې تېر شوي دي ما به څوک پېژني نه خبره به هم د خلکو نه یېرئ 10 کاله زړه خبره چاته وي یاده او نو ما څوک پېژني څنګه دې خوښه ده هغه یې بچې لاړ شي ځه دا کور والا دې ځان سره بوځه او څه ګډه چیلې هم مله ورکړئ وي دا ګډه چیلې هم ځان سره واله او یو امسا راواله په دې کوټه کې د ځان سره یو ساغ امسا ابه دې په لاره پکارېږي موسی علیه السلام وی ښه چې کوټې ته لاړه امسا یې راواغېسته او روانېده وي تو ښایه د امسا وی ته یې ښوله وی دا کېده بله راواله دا زما ده بله راواله دی لاړ هغه امسا یې کېښوده بله یې راواغېسته چې راواغېسته بیا وله هغه په ګوتو ورله تېره ویله مړه وی دا خو ما درته وي که نیکبخته ما ته تو چې دا کېده بله راواله خو چې ته به ابه کېښوده او بیا به یې راغېسته او مقه به ګوتو له ورتله یاره بس وی دا ستا په قسمت ته ده دا هغه امسا وه چې ځان سره آدم علیه السلام د جنت نه راوړې وه 10 څیزونه خدای 10 څیزونه آدم علیه السلام د جنت نه راوړې یو پکې دا امسا وه هغه یې وله ورکړه او را روان شو وادي تیه په طرف راځي جبل کوه تور چې ورته وایي د کوه تور په غاړه باندې راځي یو طرف ته بحر قلزم دی او بل خوا لوی دشت میدان دی وادي تیه په دې را روان دی چې کله دې کوه تور ته راورسېده دې غر ته دې خواله نو شپم ده باران هم شو سیلی شو طوفان هم شو او دې وخت کې د خدای شان ته ګوره د بیبي د ولادت تکلیف هم شروع شو نو مخامخ یې رڼا ولیدله نو موسی علیه السلام دې بیبي ته وایي وی ته دلته کښېنه او زه ورځمه دې رڼا له رڼا خو هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې انسانان دي که نه چې انسان نه رڼا کوم ځای کې وي نو زه ورځمه تاله څه د اور شغله راوړم او یا څه سکروټ کې راوړم چې دلته موږ ځان ته اور بل کړو تا د دې وخت کې د ګرم سیز ضرورت دی د اور ضرورت دی درته نو ته لږ دلته کښېنه او زه ورځم بیبي ورته څه وایي وی موسی وی داسې وکړه چې یو خو بوټه سپلی په خپو کړه ځکه د علاقه کې ماران لړمانان دي او دویم دا کونټۍ ځان سره واله په لاره چې دي بنده ځان سره کونټۍ وړي بیبي هلته کېناسته ګډو چیلو سره او موسی علیه السلام بره وروخته هغه دی ته الحمدلله زه ورختلی چې وروخته نو هلته کې دا اور په یو اونه کې بلیږي دته اور ښکاري خو اور نه دی په اونه کې اور بلیږي نو موسی علیه السلام دلته حیران شو چې خدای انسانان خو نشته دا خو دش میدان دی
او بیا د شنې اونې د پاسه اور بلیږي دا څه دي نو د یو جارو راواغېسته یو شوړه به ورته مونږ ووایو شوړه یې راواغېسته چې د اور پورې ونیسمه هر څه چې کېږي خو چې د شوړې ته اور راشي چې دا اور یو سمه یو څو سکاره جوړ کړمه او بیبي له دا یو څه چې دې څنګه دلته کې هغه شوړه هغه اور ته نږدې کوي هغه اور ته بره کېږي چې شوړه نږدې کوي اور ته بره کېږي اور کې نه تاو شته نه ګرمي شته نه سوځېدل شته نه ایرې شته اسم نشته حیران دی چې خدای داسې دی دی کې آواز وشو یا موسی انی انا ربک فاخلع علیک زه اور نه یم موسی ستا رب یم ستا رب یم فاخلع علیک پڼې دی بس انک بالوادي المقدس طوا ته په هغه خوړ کې وادي کې چې ډېر پاک ځای دی نوم یې طوا دی نو د الله اواز زمونږ د اواز په شانتې نه د الله زمونږ په شان وجود هم نشته د الله اواز به د هر طرف نه اوري یوازې په غوږونو نه نو موسی علیه السلام داسې هم ګوري داسې هم ګوري داسې هم ګوري این انت یا رب رب ته کم ځای ای رب ته کم ځای پاڼې خو یې ویستلې هلته ورسره رب العالمین خبرې وکړلې هغه ځای ته زه ورغلی یم هغه اونه چې په کومه اونه باندې موسی علیه السلام هغه تجلی لیدلې وه او په کومه اونه نه یې د الله اواز اورېدلی و اوس هم هغه اونه په هغه ځای کې ولاړه ده حیران بشي تکه شنه ونه شنه ونه اوس هم شته او نری نری څانګې دي نری نری څانګې او په آبادۍ کې دننه ولاړه ده دام نه چې 24 घंटे په نوري چې سار کې په نور روخیږي کلک سات په لګي نو لګي به په بیا په نور نه لګي مونږ کې ورته داسې غرمه غونډې ټیم کې علي احمد امر سره ایدار شام را سره یو بل مرګري مر سره مونږ څلور کسانو چې مونږ ورته د خالی روزه نو خلق وی چې نن خدا اجازت نشته دیته دنه دتلو مې ولی وی چې د خالی پر ورځ خدلته يهوديان عبادت کی دا غوي د پاره او سبا د اتوارم چوټی دا نو د ګل پر ورځ بتا سو راځي ډېر خپه شو ځکه چې ما تقریبا د قاهره نه 6 غنټې 15 غنټې مزل کړو نو مې دا 15 غنټې مزل مونږ کو دل ترالو او ما سره خود درې ورځې دي اوس بیا زونو بیا برازو دا سم مسله جوړه شو یو بابا ما ته وی دا وفد ولار دی سر سرکاری پرمیشن اجازت دی نو دی به وردن کېږي نو تاسو غږ مه کوئ دا لس پنځلس شل کسان دي په دې میانځ کې پکې ورننوځئ وربشئ یو بابا راته راچلو او یو درې ترکیان و هغه هم زمونږ په شانتي و هغوی ته هم داسې ووایي ترکیانو ته بیا مونږ ووایي وی دوی سره اجازت دی تاسو سره نشته وی لږ صبر وکړئ یهودیان پکې دننه دي هغې خپل عبادت کوي نو چې هغوی روځي انتظار هم وکړه یهودیان راووتل چې راووتل دروازه یې کوله وکړه چې کوله یې کړه هغه چینیان و پکې هغوی ورتلل بس موږ هم دې میانځ کې پکې ځان وردن نه کړ چغې راپسې یو کس ووالې وي دا خو د دوی ډلې والا نه دي خو بس موږ څادر په سر راواچو غږ هم نه کړو پکې ننوتو هغه وایي چې یو ځل دننه ننوځې بیا هم څوک نه راوباسي دننه ورغلو نو په هغې کې 3 عبادت خانې دي یو د یهودیانو عبادت خانه ده په دغه بلډینګ کې دننه یو د عیسایانو عبادت خانه ده او د پاسه به زموږ د مسلمانانو جومات دی عیسایان هم دې هلته خپل عبادت کوي یهودیان هم دې د خالي پر ورځ هلته خپل عبادت کوي او مسلمانانو جومات هم جوړ دی او دا آبادي ده یو خوا هم تې غرونه دي بل خوا هم غرونه په منځ کې دا ځای دی او دننه چې ننوتو نو بیا هغه کویم دی چې کوم ځای کې الله پاک ورته اوبه پیدا کړی وي کویم پروت دی په هغې سر د پاسه پروت دی چې سر ورتا کې لاندې اوبه راته ښکاري نو هغې خیر د موسی علیه السلام پرزي بوتان هم جوړ کړي دي تصویرونه په دیوال د موسی علیه السلام تصویر دی د مورې دی د هارون علیه السلام دی دی فرضي جوړ کړی دی نو د موسی علیه السلام شکل چاته څه معلوم دی نو په هغه کې دننه شو نو ما ته هغه بیا هغه بابا وایي تاسو خوش قسمته یې وایي چې په نورو ورځو کې څوک راشي نو 15 منټو نه زیات څوک نه پرېږدي اوس څوک شته دی نه او دا خو سرکاري وفد دی نو موږ پکې ډېر ساعت تېر کړ چې ښه ستړي شو نو ترې راووتو
نو هغه اونې ته ورسېدو، هغه اونې ته داسې دیوالې والې د دیوال ګلی د کوڅه شانتې ده، د پوړ په شانتې د پوړو مې 4-5 فوټه پلنه ګلی به او په هغه سر کې اونه ده او هغې ته دیوال والې دی، سر کې پسې لږ شان ور لګي بیا پې نه لګېږي. او داسې دي لکه چې دا زمونږ دا بوی والا د بوټې سرې دا خشته بوی چې کوي دا نری ریلې چې وي رامبیل، بلکل رامبیل چامبیل په شانتې نری نری څانګې را ځوړندې دي. اقا زمانې سړی حیران شي چې خدایا د 4,500 5,000 4,500 کالو زړه اونه ولاړه ده. نو حضرت موسی علیه السلام ته رب العالمین دغه د پیغمبري او نبوت ورکړه او بیا ورته وایي چې اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون ته لاړ شه، هغه په سر ختلی دی، کبر یې کړی دی او ما ته یې راوبلې، ورته ووایه چې ته خدای نه او زما خدای ته یې راوبلې. نو موسی علیه السلام دلته بل سوال وکړه. ګور اوس پیغمبر دی خو الله ته موقع په موقع سوال کوي او الله دعا قبلوي. بل سوال یې ورته څه وکړه، ورته وایي الله فرعون خو ډېر لوی دشمن دی، د سره به څه کوم، ځکه ماشوم ورسره لوی شوی دی، هر څه ورته معلوم دي. دویم دا دی چې زما ورور دی هارون، هغه سره به څه کوم، ابه مې ملګرتیا کوي که نه کوي، خدای هم را سره ملګری کوي، هسې نه چې د کور نه مخالفت شروع شي. رب العالمین ورته دعا دام قبوله کړه. ګوره رونو ما خو تاسو ته وی که نه چې د اخلاص نه الله ته دعا غواړئ نو الله دعا قبلوي. خدا پکې قانون دی د دعا آداب برته بله جمعه انشاءالله وښیمه چې د اخلاص سره د الله نه دعا وغواړئ، اخلاص سره چې بلکل مخلص او په زړه کې د بل سوچ نه او الله ته په اخلاص باندې سوال وکړي او د رب العالمین نه دعا وغواړئ. فادعوا الله مخلصین له الدین. وی خدای ضرور د هارون علیه السلام الله وی دعا دې قبوله، تا هم پیغمبري میلاو شوه او ستا ورور هارون علیه السلام ته هم پیغمبري میلاو شوه او زه هارون علیه السلام به دې مخې ته ولاړې. وی الله هغه ته به زه څه ویمه؟ وی دا به ورته وایي چې الله یو دی، زه د خدای رسول یم. وی د هغه مقابله به څنګه کومه؟ خو لوی لښکر او د لوی بادشاه خاوند دی. نو رب العالمین ورته وی ښه داسې وکړه چې دا کونټه دې په ځمکه وغورځوه. چې کونټه یې په ځمکه وغورځوله نو اذا هي ثعبان مبین، یو لوی اژدها ته خدای پاک جوړه کړه. نو موسی علیه السلام ته شاته شو، ویرېد چې خدای پاک داسې وشو ځکه غټه اژدها وه او ورته څه وایي الله پاک وایي لا تخف، هېڅ یېره ونه کړې. ګورې فکر مه کوه، ور دې کونټۍ له ګوتې، کونټۍ له ګوتې یې وړلې، واپس ته امسا جوړه شوه. وایي بس دا داسې شعر چې ستا د پیغمبرۍ دلیل هم شو، ځکه معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل او داسې معجزه مې درکړه چې د فرعون پلار به درته ټرت په مونه کې ټرت غږ به مونه کې واقعي چې دغه کونټۍ نه امسا نه دغه جوړېږي، مار جوړېږي او د لوی نه لوی پهلوان دی، اخو د ټوپک تماچې ډزنو چې لرې ځای نه کوي که نه غټ پهلوان دی، خو مقابلې له خو به درته راځي که نه. نو که هغه سره غټه توپ هم یو تا ته مقابلې له راغی او غټ اتیمې او دا شی دی ورته ور وغورځو، ته ګوره دا غټ ایزونو ته مې او دویمه نښه یې وله څه ورکړه، وایي لاس ته دې ترخ کې یو ځای که چې یو ځای که ویې اوس یې راوباسه، چې راوویسته د هغې نه رڼا ختله، یو څه بیا یو ځای که یو ځای کړه رڼا ترې ختمه شوه. ابدا معجزې غواړي، دا دوه دې معجزې دي ورځه. نو موسی علیه السلام بیا راغی فرعون ته او د فرعون مقابله وکړه. خیر خبره خو اوږده ده، ما خو صرف دې دپاره دا خبره کوله چې د موسی علیه السلام په قسم پرسی کې اوتیو، په غربت کې اوتیو، په لاچارۍ کې اوتیو، الله نه سوال وکړه. نو خدای پاک وله دعا قبوله کړله، خدای پاک وله پیغمبري ورکړله، خدای پاک یې رور له پیغمبري ورکړه او بیا راغی د فرعون سره مقابله وشوله او بیا خبره په دې انتها ته ورسوي چې فرعون سره د خپل لښکره خدای پاک ټول غرق او تباه کړه. دعا رونو الله په دعا خوشحالېږي، ښه الله نه غواړئ. مونږ په سوال خفه کېږو، الله وایي ما نه غواړه، بیا مونږ نه غواړو. خو داسې دعا نه ده که مونږ چې کومې دعاګانې کوو. مونږ څه دعا کوو؟ بشیر جان ټول عمر د ښځې دوا وکړه، نو د ښځې تشه دوا خو نه قبلېږي که نه. دعا سره خیرات پکاري. بشیر جانه دعا سره څه پکاري؟ نو ستا جیب کې خو زیات لړم پروت دی، خیرات خو ته نه کې. دعا سره الله ته جړا پکاري او دعا سره یوازې د دنیا دعا به نه کې، ورسره به
د آخرت سوالم کې. خیر زه آداب د دعا وخت ختم دی، دا به راته انشاءالله العزیز آینده جمعه کې بیان کوم. خو تر څو ما د هغه آداب نه بیان کړي د خدای نه سوال کوئ، سهار هم د خدای نه سوال کوئ، ماښام هم دعا کوئ. د بانګ او د اقامت په منځ کې هم خدای پاک دعا قبلوي. ښه چې بانګ وویلي شوی اقامت نه شوی دې وخت کې هم الله دعا قبلوي. د الله نه دعا غواړئ، ځان له هم غواړئ، بچو له هم غواړئ، او بیمارانو له هم غواړئ، مړو له هم غواړئ. الله پاک دعا قبلوي. ښه ده بعضې کسان وفات شوي دي. یو خو زمونږ د عمر حیات دي والده صاحبه وفات شوې وه او ډېره د نیکه ښځه وه او د ډېر عمر خاونده وه. زما په اندازه دا وه چې په دې موجوده زنانو کې د هغې نه مشره زنانه به بله نه وه. عمر حیات داسې وه په دې ټول کلي کې د ټولو نه مشره زنانه وه او شپږو شلو کالو عمر بیبي وه. ډېره نیکه ښځه وه چې رښتیا خبرې ډېره نیکه ښځه وه. الله پاک دې مغفرت نصیب کړي، خدای پاک دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي او د آخرت خوشحالۍ دې خدای پاک نصیبه کړي. وډیګرام کې رادشاه کاکا زوی دی محمد ایاز هغه هم وفات شوی او د پیرانو په کندي کې د سیراد او د ورشید مور وفات شوې ده او دیدار آباد کې د جانس وفات شوی او په دې اجیانو کندي کې تسبیح الله وفات شوی دی او رسول خان کورونو کې یو زنانه وفات شوی وه او د کرک یو ملګری زاهد اقبال د هغه مور وفات شوې ده. ټولو ته دعا وکړئ د جمع چې الله د ټولو مغفرت نصیب کړي، الله د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، د ټولو وارثانو له الله صبر ورکړي او د نورو غمونو محفوظ کړي. څومره مشران وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي. او زما وروڼو بعضې دوستان بیماران دي. زموږ یو ډاکټر صاحب دی ډاکټر مسعود الرحمن صاحب چې ډېر ښه انسان دی او ډېر نیک انسان دی او زما ډېر په اخلاص باندې علاج کړی دی. هغه ته دعا وکړئ. نن هم ما له راغلی و چې الله وله روغ صحت او عافیت ورکړي او الله تعالی دې وله کامله شفا ورکړي او د هغه په لاس کې د خدای شفا واچي. یو بچی دی لګیا دی تعلیم حاصلوي بلال صاحب هغه ته هم دعا وکړئ چې الله تعالی وله خیر او برکت او عافیت ورکړي. زموږ نور دوستان دي دلته راغلي دي د حیات آباد مارکیټ کې دی حمید الله صاحب زموږ ډېر ښه ملګری دی او ډېر قرضداري شوی دی غریب څه پریشانو کې مبتلا یې دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې قرضونه په خوشحالو باندې خلاص کړي او الله تعالی روزګار کې برکات وچی. بل ملګری ورسره دی هغې له خدای پاک برکات او خوشحالۍ ورکړي. د دې ملګري زوی ناجوړه دی دعا ورته وکړئ چې الله شفا ورکړي. چې څومره بیماران دي په دې مجلس کې یا په کورونو کې الٰه العالمین ټول له شفا ورکړي. دلته کې نورم د بیمارانو دپاره دعاګانې غوښتې دي الله ټولې دعاګانې قبولې کړي. خدایا زموږ دعاګانې تا ته معلومې دي زموږ دعاګانې قبولې کړي. الله تم د رنځونو نه وساتې زموږ بچي د رنځونو نه وساتې زموږ بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي او خدای زموږ د ایمان دی چې زموږ دعا ته قبلې او موږ تا ته محتاج یو الله زموږ دعاګانې قبولې کړي. زموږ مردگان ټولو بخې او زموږ مریضانو له روغ صحتونه ورکړي. حاجتمندو حاجتونه پوره کړي. پریشان حال او پریشانۍ په خوشحالو باندې بدله کړي. باید دوستان دې مانې دعاګانې غوښتې دي نو په جمع د اخلاص دعا ورته وکړئ. د پنډۍ کې یو ملګری دی او داسې نور دوستان ملګري دي چې الله د خیر عافیت او برکت زندګۍ نصیب کړي او الله د هر قسمه مصیبتونو آفتونو فتنو نه په امن کې وساتي. څومره ملګري چې زموږ د دې جومات ته د محلې خلک دي د بار خلک دي په لرې لرې ځای نه راغلي دي الله په یو یو قدم ولا اجرونه او برکتونه ورکړي او خوشحالۍ نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین.